बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमंगा प मेजरमेंट के दा टॉपिक डिस्कस कऊ साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्सेस او د یونټس او د پریفکسز د نمونو د پاره او د وی د سمبولو د پاره رولز. نو اولنی ټاپک زموږ سره د ساينټیفیک نوټیشن. ساينټیفیک نوټیشن څه ته وایي؟ مونږ وایو رائټینګ ا نمبر in the form of power of 10. गोरे पर फिजिक्स के खास कर मोंगा नेचर स्टडी को द स्मॉलेस्ट स्केल न वाखला और द लार्जेस्ट स्केल पूरी स मतलब पर फिजिक्स के मोंगा नेचर द स्मॉलेस्ट स्केल न स्टडी को मतलब द एटम द स्केल ना दैट स्टडी को कि प एटम के दन्ना कम पार्टिकल दी प एटम के दन्ना इलेक्ट्रॉन्स दी दागुई हम मोंगा मेजरमेंट्स को मोंगा मेजरमेंट को कि दागे इलेक्ट्रॉन बा सोना मासी वस चूँकि इलेक्ट्रॉन डीर ज़्यादा उड़ के पार्टिकल दे और डीर ज़्यादा लाइट पार्टिकल दे नो दागा मास का मोंगा किलोग्राम की लिखू नो दागा वैल्यू बा इंतहाई डेरा कम राउजी और पलिकलो के बा इंतहाई मुश्किल भी लका ज लिखम چې د इलेक्ट्रॉन मास په څو نه نو زه به څنګه لیکم؟ زه به لیکم چې د इलेक्ट्रॉन मास به 0.000 داسې 31 زیروز به لیکم او بیا به لیکم 311 کیلوګرام و 0.0000000 داسې 31 زیروګان لیکل یو خدا ټایم کنزیومینګ پروسس دی ټایم پدې کې لګي بل که زه په دې بورډ لیکما نو په دې بورډ باندې پورا غټ ځای نسی بلا چې د هغې په لیکلو کې غلطي هم راتلی شي ځکه چې زه وایم چې 0.000 چې دا به څو زیروګانې او زه به یې شمارم بیا چې ګورم چې ما ټیک لیکلی که غلط لیکلی نو په دې کې د غلطۍ چانس هم وي. نو داسې سمالسټ ویلیو ډیره وړه ویلیو لیکل صحیح په دې کې دا مسلې دا شان که مونږه په لارج کوانټیټي خبرې کوو په فزیکس کې لکه مثلا زه وایم چې د دې ځمکې ماس په څو نه نو هغه زه لیکم زه به لیکم چې 598 او بیا به لیکم 0.000 داسې به 22 زیروز لیکم چې او دومره کیلوګرام دا به د ځمکې ماس نو دا خبره بیا ده چې په دومره 5.890000 په دې طریقه باندې زه دا انسه لیکم چې دا به د ځمکې ماسي نو یو خو به زما سره ځای نیسي زما سره به ټایم لګي په دې کې بله زما سره به په دې کې د غلطۍ چانس راتلی شي نو د دې دپاره ساینټسټ یو طریقه راویستې ده چې نه داسې قسم انسې به مونږه په کنډنس فارم کې لیکو په وړوکي فارم کې به لیکو د هغې دپاره طریقې راویستې ده پاور آف 10 طریقه نو چې کله مونږ یو نمبر په پاور آف 10 طریقه باندې لیکو نو په پاور آف 10 طریقه باندې لیکلو ته مونږ وایو ساینټیفیک فارم ورته وایو یا ته مونږ وایو ساینټیفیک نوټیشن ورته وایو. نو ساینټیفیک نوټیشن څه شی دی چې یو نمبر چې هغه ویری لارج وي خاص کر او یا ویری سمال وي داسې یو نمبر چې کله مونږ په پاور آف 10 فارم کې لیکو نو دې فارم ته مونږ ساینټیفیک فارم وایو دې نوټیشن ته مونږ ساینټیفیک نوټیشن وایو. اوس د هغې دپاره زموږ سره ساینټسټ څه طریقه راویستې ده مثلا یو مثال اخلم که زما سره ویلو د 359 او پکې زیروګان دي فار ایگزامپل 15 زیروګان 2 میټر د یو ابجیکټ لینث دی. اوس چې زه دا په ساینټیفیک فارم کې لیکم نو د ساینټیفیک فارم د طریقې مطابق مونږ به دا ټول زیروګان نه لیکو او پوینټ چې کوم دی هغه به داسې ځله بوزو چې د هغه مخې ته صرف یوه نان زیرو ډیجټ پاتې شي یوه نان زیرو ډیجټ لکه دا خو زموږ سره دا ویلو ده پوینټ زموږ سره په داسې انسه کې په اخره کې حسابېږي
اوس دا پوینټ نه دی، دا به زه مخکې بوزمه دې زه ته به بوزمه چې د ده نه مخکې صرف یوه نان زیرو ډیجټ پاتې شي بس. لکه دې زه ته به یې راولم چې دې زه ته یې راولم د پوینټ نه مخکې به مخکې 3 پاتې شي، یوه نان زیرو ډیجټ به پاتې شي. دا به صحیح طریقه وي. دا به موږ داسې بیا لیکو 3 پوینټ نان زیرو ډیجټ په سره ولیکه 5 9 او دا ټول زیروګان مه لیکه. اوس صرف دا ولیکه ملټیپلای 10 او په 10 باندې دا له پاسه ویلو څه ولیکه، معلوم کا چې دا پوینټ څومره ډیجټ مخې ته راغی. ګوره معلومې کا 1 2 3 4 5 6 7 د 7 جمپونه ووهل، خپل ځي ته ځان ورسو او د ده ځای سو چې د ده نه مخې ته به یوه نان زیرو ډیجټ وي. نو موږ به په ده باندې له پاسه 7 ولیکو. ګوره یو 7 ډیجټ به ولیکو، بس 7 زیروز او دا 7 انسي به نه لیکو، 7 ډیجټس به نه لیکو، صرف 7 به ولیکو. دا شان که دا انسه ډېره غټه سی وایي که نه، د هغه به هم دقه شان فام راځي بس. خو دلته کې به زیروز ډېري، زیروز به وي مثلا 30 32 چې په هغې کې به 34 یا 35 جمپونه به پوینټ وهي چې ځان خپل پوزیشن ته رسوي. دلته به زه لیکم 10 to the power 35. اوس زموږ سره چې کله ویری سمال نمبر وي لکه فار ایگزامپل 0.0000092 کیلوګرام فار ایگزامپل یو ابجیکټ ډېر زیات وړوکی دی چې د هغه 2 کیلوګرام ماس دی. اوس دا به څنګه لیکو؟ نو اکارډنګ ټو د رولز دا پوینټ به داسې ځای ته ځان رسوي چې د ده نه مخې ته صرف یوه نان زیرو ډیجټ پاتې شي. لکه دی به راځي دې ته به راځي، نو پوینټ به دې ته راشي، د پوینټ نه مخې ته به نان زیرو ډیجټ 9 پاتې شي. نو داسې به شي 9.2 ملټیپلای 10 to the power. اوس به معلوم کړم چې دا څونه جمپونه ووهل 1 2 3 4 5 6 7 8. اوس چې کله پوینټ د لیفټ نه رایټ ته ځي نو موږ به بیا ماینس پاور لیکو -8 کیلوګرام. دا و زموږ سره د ساینټیفیک نوټیشن د لیکلو طریقه او د هغې مقصد چې موږ داسې طریقه ولې موږ یوز کوو. اوس دا سمپل و. مخکې ټاپک ته ځو چې هغه دی زموږ سره پریفکسز. اوس زموږ سره د مزید سهولت دپاره په انټرنیشنل سیسټم کې کم پاور اپټین چې هغه زیاده استعمالیږي، هغه فریکوینټلی یوز کیږي، د دغه پاور اپټین دپاره هغو یو سپیسیفیک نوم اخیستی، یو سپیشل نیم د هغې دپاره استعمالی او د هغې دپاره یو سپیشل سیمبل استعمالی. هغې ته موږ پریفکسز وایو. پریفکسز به څنګه ډیفاین کوو؟ سم پاور آف 10 چې کم فریکوینټلی استعمالیږي. سم پاور آف 10 has given a special name او د هغې بیا یو سپیشل سیمبل همي چې هغې ته موږ وایو پریفکس. هغې ته موږ څه نوم وایو؟ پریفکس. اوس کم پریفکسز چې هغه مشهور دي او هغه تاسو له یادول پکار وي هغه ما دلته لیکلي دي. لکه مثلا 10 to the power 4 په یو ساینټیفیک شکل کې راغی 10 to the power 24. اوس دې 10 to the power 24 ته یو خاص نوم ورکړی او د هغې نوم بیا یو ځانه سیمبل هم وي، نو هغې ته پریفکس وایي. نو ګورئ ما دلته لیکلي پاور آف 10. بیا د دې پاور آف 10 چې کوم نوم دی هغې ته څه ویلی کېږي؟ پریفکسز. اوس د دې نوم بیا یې ځانه یو خپل سیمبل هم وي، نو دغې ته موږ څه نوم وایو؟ پریفکسز. لکه 10 to the power 24 ته نوم ورکړی شوی دی یوټا، سیمبل یې دی کیپیټل واي. 10 to the power 9 گیگا، 10 power 6 میگا، 10 power 3 کیلو، 10 power -2 سینٹی، 10 power -3 ملی، 10 power -6 مایکرو، 10 power -9 نینو، 10 power -12 پیکو، 10 power -15 فیمٹو، 10 power -18 یوکټو. نو ګوره دا پاور اپ 10 هغې یو خاص نوم ورکړی.
دا به کم چې امپورټنټ دي هغه ما لیکلي دي. نور د دې دا رینج 10 پاور 24 نه والا 10 پاور ماینس 24 پورې دی او هر یو درې سې کمیږي 9 24 دی بیا 21 دی بیا 18 دی دغه شانتي پوره دي خو کم چې امپورټنټ دي کم چې تاسو له یادول پکار دي هغه ما لیکلي دي. د هغې بیا دلته کې سپیشل سیمبل همي. اوس دا پریفکسز به مونږ لا په کیلکولیشن کې ډېره زیاته فایده راکوي. د دې نه په غیر به ځینې کیلکولیشن مونږ نشو کولی. اوس په دې باندې یو څو اګزامپلز اخلو چې مونږ به دا پریفکسز په کیلکولیشن کې څنګه یوز کوو څنګه یوزفولي. لکه فار ایگزامپل زه یو اګزامپل اخلم. زما سره ویلو دا 235 او لګېدلی ورسره دی مایکرومیټر. اوس ما ته وایي چې دا میټر ته بدل کا. دا د مایکرو سیمبل دی دا میو مایکرو دا برابر د صحیح 10 پاور ماینس 6. ما ته وایي چې دا څه ته بدل کا دا میټر ته بدل کا. مطلب 235 مایکرومیټر دی دا په میټر کې څونه شي. اوس دا کنورجن به زه څنګه کوم نو ګوره ما ته پته ده 235 مایکرو د څه برابر 10 پاور ماینس 6 د په ځای ولیکه ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 ورسره اوس ولیکه میټر. دا مایکرومیټر څه ته بدل شو میټر ته بدل شو. اوس دغه شانتي کا زه پکې یو پریفکس پیدا کوم لکه فار ایگزامپل یو بل ایگزامپل اخلم. زما سره ویلو دا ماس ته 239 ګرام. ما ته وایي چې دا ته بدل کا نینو ګرام ته فار ایگزامپل. دا څه ته واړوه دا نینو ګرام ته واړوه. نو اوس که موږ وګورو چې نینو د څه برابر دی یاد به یې ساتئ 10 پاور ماینس 9. اوس دلته کې نینو ګرام ته اړول غواړي مطلب دلته کې ګرام دی نینو پکې پیدا کول غواړي. د هغه دپاره به زه چل وکړم زما سره دی 239 ګرام خو شته دی خو نینو پکې څنګه پیدا کوم د ده سره به ولګوم 10 پاور ماینس 9 دا به سره په ملټیپلیکیشن کې ولګوم دغه شانته کې 10 پاور ماینس 9 به سره په ډیویژن کې ولګوم. اوس دا لپاره چې ما ولګو دا څه برابر دی اوس نینو. نو دا به څنګه ولیکو 239 دا لاندینی پاور به بره وخیږي نو څه به شي 10 پاور 9 او دا له پاسنۍ ما د څه دپاره لګولو چې نینو پیدا شي. نو دا له پاسنۍ 10 پاور ماینس 9 په څه ولیکه نینو ورسره ولیکه ګرام. اوس بل قسم اګزامپل. اوس که زما سره یو پریفکس سي او ما ته وایي چې دا بل پریفکس ته واړوه لکه فار ایگزامپل زما سره ټایم دی 24 میلی سیکنډ او ما ته دا بدل کا مایکرو سیکنډ ته بدل کا. اوس داسې قسم کنورجن به زه څنګه کوم نو زه به څه چل وکړم زه به ولیکم 24 دا میلی به ختم کړم. میلی د څه برابر دی 10 پاور ماینس 3 ورسره به ولیکم سیکنډ. اوس پکې زه مایکرو پیدا کوم نو د هغې دپاره څه طریقه ده د پریفکس پیدا کولو لپاره دا مایکرو چې کم پاور اپ 10 دی دا پیدا کول غواړي نو دا به ورسره له پاسه ولیکم خو د چینج د نه راتلو دپاره به ورسره لاندې هم ولیکم. نو له پاسه چې ما کوم لیکلی د هغه دپاره به زه بیا پریفکس ولیکم. نو مایکرو ته اړول غواړي نو دا انسه په خپل ځای ولیکه 24 10 پاور ماینس 3 مایکرو ته اړول غواړي نو ته ورسره 10 پاور ماینس 6 له پاسه ولیکه ورسره په ډیویژن کې هم ولیکه ورسره سیکنډ شو. اوس به دا زما سره راشي 24 10 پاور اوس دا زما سره دی ماینس 6 دا دی مایکرو. نو دا پاورز چې کم دی کمباین کا دا دی ماینس 3 ماینس 6 به بر وخیږي پلس 6 نو 3 او دا شو زما سره مایکرو سیکنډ. دا زموږ سره د پریفکس ډیفینیشن شو څه ته وایي خاص پاور اپ 10 نه مونږ نوم ورکړی او د هغه بیا یو سپیشل سیمبلي هغې ته مونږ پریفکسز وایو. ټیک شو ځکه چې د سهولت دپاره ټیک شو. اوس پریفکس به مونږ داسې په کیلکولیشن کې څه کوو استعمالو که په نمبر کې پریفکس او ختمول غواړي داسې به ختمو که په یو کوانټیټي کې پریفکس نه یو پریفکس پکې جوړول غواړي مونږ پکې هغه قسم اګزامپل مونږ وکړو
او بل یو کوانټیټي کې یو الریډي یو پریفکس سي او د هغه پریفکس په ځای باندې بل پریفکس جوړول غواړي دغه قسم اگزامپل مونږه هم وکړو. اوس دریم ټاپک زموږ سره دی په ننني لیکچر کې چې زموږ سره د کوانټیټي دپاره یونټ چې مونږ لیکو پریفکس چې لیکو د هغه سمبل چې لیکو د هغې دپاره هم سپیشل رول دي. د هغې رولزو مطابق به مونږ لیکو. په انټرنیشنل سیسټم کې دغه رولز هم څه شوي دي سپیسیفای شوي دي. اوس د دغې رولزو طرف ته ځو. رولز فار یونټس پریفکس د دې نوم او د دې د سمبل لپاره رولز. اول د پریفکسز رولز وایو. اولنی رول دا دی چې پریفکس به د یونټ ورپسې بالکل جوخ لګي. ځکه دې د پریفکس وایي پری مطلب بیفور فکس د یونټ سره به مخکې لګېدلی فکس به لګېدلی. لکه مثلا مونږ لیکو که نه مونږ لیکو 200 میلی ګرام نو میلی سمال ام بیا ورسره جی ولیکو. په منځ کې څه ځای به خالي نه وي. دا شان که زه بل اگزامپل واخلم 3 مایکرومیټر نو څه به ولیکم مایکرو میو ورپسې به څه ولیکم میټ. اولنی رول پریفکس به مونږه فکس لیکو د چا سره د یونټ سره. دویم رول ډبل پریفکس به په یو کوانټیټي کې الاؤډ نه وي غلط به وي. لکه څنګه لکه زه ولیکم دلته کې فار ایگزامپل زما سره دا ویلو راله دا شو 10 پاور ماینس 6 و زما سره یو دا ویلو راله هم دا راله. زه اوس ولیکم په دې ځای کې چې یار 10 پاور ماینس 3 د میلی برابر دی او ماینس 6 د مایکرو برابر دی. زه ولیکم چې میلی او مایکرو سیکنډ. دا به غلطي. ډبل پریفکس به نه لیکو. ډبل پریفکس راځي د هغه پاور اف 10 به یو کو د هغه یو پاور اف 10 چې څه نوم دی هغې نه به پریفکس جوړو. لکه مثلا زما سره میلی دی نو 10 پاور ماینس 3 دی مایکرو دی 10 پاور ماینس 6 دی سیکنډ. اوس ماینس 3 ماینس 6 د څه برابري 10 پاور ماینس 9 سیکنډ. اوس ماینس 9 د څه برابري د نینو برابري. د په ځای مونږه نینو لیکو. ډبل ټریپل ملټیپل پریفکس به غلطي. دریم رولز د دې لپاره دا هغه رول دي چې دا جوړ کړی شوي دي په انټرنیشنل سیسټم کې. دا څه شوي دي د ساینټسټ اګریمنټ دی چې بالکل دا مونږ داسې په دې طریقه باندې به څه کوو ټول به داسې یوز کوو ټول به داسې طریقې څه کوو اختیاروو به. دریم رول دا دی که چېرته کې زموږ سره په یو کوانټیټي کې په یونټ باندې پاور وي او د هغه یونټ سره پریفکس لګېدلی نو هغه پاور به صرف په یونټ نه حسابیږي بلکې په هغې پریفکس به ورسره هم حسابیږي. څه مطلب زما سره لینت دی فار ایگزامپل 23 کیلو میټر سکویر ساري ایریا ده کیلومیټر سکویر. اوس ما ته وایي چې دا میټر سکویر ته بدل کړه. میټر سکویر ته دا ویلو بدله کړه. اوس دلته وګوره سکویر دی په میټر باندې دی. نو رول څه دی چې دا پاور چې کوم دی کوم چې د دې په د یونټ لا پاسه دی دا پاور به صرف د دې یونټ سره نه حسابیږي بلکې د دې پریفکس سره هم حسابیږي. نو دا به زه داسې لیکلی شم 23 کیلو د څه برابر دی 10 پاور 3 او بیا به دی میټر هول سکویر. دا به زه داسې لیکم لکه دا سکویر په دې کیلو به هم حسابیږي. کیلو 10 پاور 3 په هغه به هم حسابیږي که هر څه پاور وي. دا به اوس داسې ولیکلی شي 23 10 ټو دی پاور 3 او 2 نو پاور 6 او میټر سکویر. نو دغه شان ده کې که زموږ سره د پریفکس سره یونټ په یونټ باندې پاور که سکویر روټ وي که هر څه وي پاور 3 وي پاور 4 وي نو دغه پاور که مونږه یا ختمول غواړو نو دا پاور به صرف د دې یونټ سره نه بلکې دا به د دې پریفکس سره حسابیږي. ټیک شو. ها دا د پریفکس رول شو. اوس څه رولز د یونټس دپاره دي. د یونټس دپاره یو رول دا دی چې کله مونږ د یونټ پوره نوم لیکو نو دا به مونږ همیشه د سمال لیټر نه سټارټ کوو دا پوره نوم.
ایون که دا نوم د یونټ دا نوم د ساینټیسټ په نوم باندې ولې نه خو دې چې مونږ سټارټ کوو نو د سمال لیټر نه به سټارټ کوو لکه فار ایگزامپل زما سره فورس دی 25 نیوټن اوس نیوټن د فورس یونټ دی زه دا نیوټن فول نوم لیکم نو دا چې فول نوم لیکم نو دا به زه سمال ان نه به سټارټ کوم حالانکه نیوټن د ساینټیسټ نوم دی خو دلته کې دا دغه ساینټیسټ نوم نه دی دلته کې دا نیوټن د فورس د یونټ په طور استعمالیږي نو مونږ چې همیشه یونټ لیکو که نه فول نوم لیکو نو هغه که هر قسم نوم وي اکه د ساینټیسټ په نوم باندې یونټ جوړ شوی یا اسی لکه میټر یا کیلوګرام یا زموږ سره فار ایگزامپل سیکنډ هر څه چې ټیک شو خو هغه یا جاول خو چې زموږ سره فول نوم مونږ لیکو نو د هغه سټارټ به مونږ د څه نه اخلو سمال لیټر نه نور به هم مکمل سمالي خو سټارټ به هم صحیح د سمال لیټر نه هو دویمه خبره که چېرته کې مونږ د یونټ دپاره سیمبل لیکو سیمبل نو بیا به مونږ خیال کوو که چېرته کې د یونټ دا نوم د ساینټیسټ په نوم باندې جوړ شوی نو د هغه سیمبل به بیا مونږ کیپیټل لیکو او که د ساینټیسټ په نوم نه جوړ شوی نو بیا مونږ هم سمال لیکو لکه فار ایگزامپل زه لیکم فورس از ایکول ټو 25 د نیوټن دپاره سیمبل لیکم اوس خو زه ټوټل نوم نه لیکم سیمبل لیکم نو بیا به زه کیپیټل ان لیکم دا شان که زه واخلم د ورک ایگزامپل زه یم 25 جول نو که زه ټول لیکم نو جول به زه سمال جې نه سټارټ کوم او که زه د جول دپاره سیمبل استعمالوم نو بیا به سیمبل صحیح کیپیټل وي بل رول که چېرته کې زموږ سره په کم کوانټټي کې ډبل یونټ راځي ډبل یونټ نو دا دواړه یونټ به د یو بل نه سیپریټ لیکو جدا جدا به لیکو څه مطلب لکه د ټارک یونټ ته وګوره ټارک ته 25 نیوټن میټر نو په دې کې دا نیوټن دا د فورس یونټ دی او دا میټر پکې د ډسټنس یونټ دی نیوټن میټر دا زموږ سره ډبل یونټ شو نیوټن او بل میټر دا دواړه یونټ دي چې کله زموږ سره ملټیپل یونټ راشي ډبل یونټ راشي دا دواړه یونټ به د یو بل نه څه لیکو سیپریټ لیکو لکه فار ایگزامپل یو بل یونټ دی لکه جول سیکنډ دا به څنګه لیکم جول او بیا سیکنډ چونکې هم یونټ دی د جول او د سیکنډ په منځ کې به د یو لیټر سپیس خالی پاتې کوم لکه فار ایگزامپل زه یو پاتې کړم بیا به ولیکم سیکنډ لکه دا پریفکس او دا یونټ په شان به نه پریفکس او یونټ د یو بل سره بالکل څه لګي فکس لګي د پریفکس پسې ډایرکټ مونږ یونټ لیکو په منځ کې سپیس خالی نه پاتې کوو خو که د یونټ پسې یونټ لیکو نو د یونټ او د بل یونټ په منځ کې به صحیح خالی ځای چې پته ولګي چې دا یونټ دی او دا پریفکس دی نن دا ټاپکونه زموږ سره ډېر زیات سمپل وو ساینټیفیک نوټیشن پریفکسز او د یونټ د پریفکسز د هغو د سیمبل لپاره څه رولز دي This is the end of this lecture. Thank you all of you.